ډیرو محترم مسلمانانو، عزتمندو، قدرمندو، نن یوه خاصه وظیفه د هفتې د ورځې هغه وظیفه د سورت مزمل خاصه وظیفه ده چې د دې خاصې وظیفې د برکته به الله جل شانه ستاسو ډېر مشکلات او ډېرې پریشانۍ ختمې کړي. که هغه پریشانی د غنا وي، که د رزق حوالې سوي، که پریشانی محترم مسلمانانو د واده مسله وي، او که دغه پریشانی هر قسمه وي محترمو، انشاءالله چې د سورت مزمل د وظیفې سره به الله جل شانه ضرور ختموي. ځکه سورت مزمل یو داسې مجرب سورت الله جل شانه نازل کړی او دومره خواص دي، دومره زیاتې فایدې دي محترمو چې د هغې بیانول هم په 1 غنټه کې او په 2 غنټو کې نه کیږي. لہذا زه تاسو ته مختصرا د دې وظیفې ذکر کوم، تاسو ته عرض کوم دا وظیفه تاسو د ځان سره سیو کوئ یا ځان سره محترمه محفوظه کوئ او د دې وظیفې ورد تاسو شروع کوئ، انشاءالله چې د کمو حالاتو او کمو پریشانو، کمو مصیبتونو، تکلیفونو د هغې دپاره تاسو دا وظیفه محترمو کولی شئ د صرف د هفتې په ورځ باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یا د صحت په جامو کې به الله جل شانه هم خوشحاله ساته. الله تعالی د ټولو مسافرو، عام مؤمنانو، مسلمانانو تمام حاجتونه د خپلو هغې ډکو خزانو نه پوره کړي، کومې خزانې چې محترمو هغه نه خالی کیږي، نه ختمیدونکې خزانې دي. الله تعالی د هغې خزانو نه زما او ستاسو مددګار شي او زما او ستا د الله جل شانه کافي شي. محترمو، نن چې کومه وظیفه ده د سورت مزمل ده، په کم کور کې چې د فاقې یعنی فاقه دې ته وایي چې رزق مشکلاتي صحیح شوه، نو روزانه په دغه کور کې چې سورت مزمل دا د ماسخوتن د مونځ نفس انشاءالله څوک وایي، الله جل شانه به درته برکتونه ورکوي. دغه کور به محترمو د یو رزق یو ګهواره وګرځي، دغه کور به محترمو د رزق یو لنګر وګرځي او انشاءالله چې ټولو خلکو ته او ګاونډیانو ته به هم تاسو رزق ورکوئ. یا محترمو د دې دپاره ویلی کېږي چې چا ماشومان مړه کېږي یا حمل نه ټهراویږي، نو هغه دې وپیرې سورت مزمل ووایي او په سشي باندې دې دم کي او محترمو یا دې په سشي باندې ولیکلی شي او دغه زنانه دې واچي یا دې دغه ماشوم ته واچي، دله به الله تعالی لوی ژوند ورکړي، غټ عمر به ورکړي، عمر دراز به ورته نصیب کړي. بل د بزرګان دین او سلف صالحین تقریبا په دې باندې اجماع ده، یعنی په دې باندې راټول شوي دي چې کم انسان د سورت مزمل تلاوت کوي او دا خپل معمول جوړ کړي، نو د مالی وسعت او د رزق گنجایش په ورسره دومره ډیر شي، یعنی په اکثره طریقه به ورسره او په اکثره به ورسره الله تعالی د مددګار شي او د رزق او د روزګار به الله تعالی روان کړي. او ابو احمد بغونی، خواجه احمد رحمت الله علیه، علامه سنوسی، شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه، داسې ډیر اولیاو په دې باندې هغه د برکات او فیوز او ثمرات دې تصدیق کړی، د دې هغه دغه ورکړی چې انشاءالله دا وظیفه چې څوک کوي نو الله تعالی د هغه تمامه حاجتونه او ضروریات پوره کوي. لہذا د دې فایدې به تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ، خو که تاسو دا انشاءالله شروع کو. اوس د کومو حاجات دپاره ویلی کېږي، څه ټایم ویلی کېږي واورئ. صحیح شوه. د رزق د کو یو کس وایي زما د رزق پراخه شي، تاسو ته ما مخکې معرض کړی چې رزق ګوره صرف یو ډوډۍ خوړل نه دي، چای څښل نه دي، اوبه څښل نه دي. رزق کې محترمو تر د کور نه واخله تر د اعلی کوره پورې، د اعلی ګاډي پورې، د اعلی بیبي پورې او د هر یو څیز دپاره یعنی رزق کې داخل شو. صحیح شوه. نو د هغې دپاره به 41 پیرې، کم از کم 41 پیرې به دا د دې ورد کوئ، یعنی صورت مزمل کو هر ټایم کې کوئ محترمو، خو 41 مرتبه د دې ختم تاسو وکئ. خو یوازې باندې نشئ کولی نو ځان سره یو څو ماشومان داسې راټول کئ چې هغوی یعنی دا صورت مزمل له صحیح طریقې سره ورځي. اکثر وختونو کې داسې وشي چې موږ مدرسې نه طالبان راولو، نو هغې کې داسې کم عمره طالبان چې هغوی له د سره ورځي نه، نو هغه سې ړقې راړقې او خپله ژبه خوځوي. لہذا که خپل غټ لیږئ په
ماشومانو پسې. نو قاري صاحب ته دې ووایي چې داسې ماشومان موږ له راکړه چې هغوی صحیح طریقې سره هغو له قرآن ورځي، نو په هغه باندې 41 پیرې د دې ختم وکئ. د هغې نه پس دعا وغواړئ چې الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. یو خو دا طریقه شوه. یو بله یو نهایته طریقه ده مجربه، هغه دا د محترمو چې 140 ورځې به روزانه 140 پیرې صورت مزمل وایي، یعنی 41 ورځو پورې به دا وظیفه کوئ او روزانه به 140 پیرې صورت مزمل وایي. انشاءالله چې 100 ورځې تېرې شوي نه وي چې الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. بله طریقه دا د محترمو د جمعې د ورځې نه واله تر بلې جمعې پورې یا د هفتې د ورځې نه واله د بلې هفتې پورې روزانه 7 پیرې چې کم انسان صورت مزمل شروع کی، نو الله جل شانه د انسان تمام په تمام حاجتونه او مقاصد اسانوي. کو هغه د کور مسله ده، کو رشتې مسله ده، کو د هر یو څیز مسله ده، الله جل شانه به ورته په ښکلې طریقې سره ورکوي. بله طریقه چې دا د مسلمانانو دا د غنا دپاره ده، دا د هر هغه غنا دپاره ده چې دا واده هم د انسان دپاره یو غنا وګرځي، دا رزق هم د انسان دپاره یو غنا وګرځي. نو د هغې تمامو حاجاتو دپاره طریقه کار نهایته مجربه دی. د ماسخوتن د مونځ نفس د فرض او سنتو په منځ کې د فرض او سنتو نه چې کله فارغ شي، نو یا به 140 پیرې صورت مزمل وي، یا به چې دی 21 کرته به وي، یا به 11 پیرې وي. صحیح شوه. او د هغې نه پس به 1111 پیرې یا غني وي. انشاءالله چې دا د 100 ورځې دا وظیفه وکړه، نو انتهایی مفیده ده، انتهایی مجربه ده محترمو. اوس کو یو بل انسان دی هغه داسې حاجتمند دی چې زموږ حاجت دی الله تعالی پوره کړي، چې د هغه په زړه کې هر خواهشي او هر دلي مرادي د هغې دپاره د محترمو د مازدیګره د مونځ نه واله تر د ماښام د مونځ ځانونو پورې صورت مزمل شروع کې شماري دي نه مخکې روسته ورته 11 کرته درود ابراهیمي وي، او ډېر په انتهایی عجزۍ سره او په ډېر په انکسارۍ په جړه فریاد سره د بیا د الله جل شانه نه دغه بانګونو ټایم کې دعا وغواړي، یعنی د ماښام بانګونو ټایم کې، انشاءالله چې الله تعالی به د انسان حاجت پوره کړي. محترمو، الله جل شانه د هر انسان حاجت پوره کوي، خو بعضې وخت کې داسې وشي چې الله تعالی په دغه حاجت په بدله کې بل نعمت ورکړي یا ته بل هغه مصیبت لري کې تکلیف ته لري کې، نو موږ به د الله تعالی نه امیده کېږو، بلکې به وایو با چې الله تعالی ډېر رحیم دی او زموږ به حاجتونه پوره کوي. چې کله موږ د الله تعالی په ذات باندې ګمان ښه وي، یقین سره وظایف کوو، نو یو ورځ خو به داسې راشي چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي. بل زموږ خو رحیم څوک نشته، بل زموږ څوک رحیم کریم نشته محترمو، صرف د الله جل شانه ذات دی چې هغه بې انتها محبت د خپل بنده سره کوي. او منله هم پکار دی چې څنګه د الله تعالی حق وي د وظایفو د بندګۍ څنګه حق دی محترمو، چې هغه رنګ ما او تا هم د الله تعالی بندګي شروع کو، د الله تعالی عبادت شروع کو. انشاءالله الله تعالی به محامی او ناصر مددګار شي. الله جل شانه نه دعا غواړم ستاسو دپاره، همیشه دپاره ختمونه تاسو دپاره کوم، د الله د رضا دپاره الله تعالی دې قبول او مقبول کړي. جزاک الله خیره.